दलदल हो उतर जाए कहीं। मुहतरम प्रिंसिपल साहब, काबिल कदर मैनेजिंग बॉडीज़, इज़्ज़त माब असातिज़ाए किराम, बाहर से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और अलमदीना पब्लिक स्कूल की अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैलेंडर के एतबार से आज का दिन शायद कोई ख़ास दिन न हो। तारीख़ आलम में और तारीख़ इस्लाम में भी शायद ही आज के दिन की कोई ख़ास अहमियत हो, लेकिन इस इदारे के लिए और इस इदारे में 10वीं जमात के तलबा के लिए आज का दिन जिस्म में रूह की मानंद है। अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौरानिया जो उन्होंने इधर गुजारा है, सियासी, शऊरी, मजहबी और तजर्बाती लम्हात से गुज़र कर आज वो ये इदारा छोड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में असल मकसद की तरफ इधर से जाके कॉलेज और यूनिस की तरफ रवां दवा हैं। और इस इदारे को ये फ़ख्र हासिल है कि इस इदारे ने उनको इतना बड़ा किया है कि ये इदारा आज उनको मज़ीद पढ़ाने के काबिल नहीं रहा। तो इस सिलसिले में असातिज़ाए किराम, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और स्कूल की दीगर तलबा ने उनको एक अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया है, जिस सिलसिले में बाहर से मेहमानों को भी बुलाया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बे कायनात का कि आज हमें एक खुशगवार मौसम मिल रहा है, और शुक्रगुजार हूँ उन मेहमानों का जिन्होंने मसरूफियत के बायस हमारी इस महफिल में शरीक होके हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हमारे बहुत ही अजीज़ साथी नेक मोहम्मद, जो कि कोहाट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आज के हमारे इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। और सदर की हैसियत से हमारे इस प्रोग्राम में इस इदारे के प्रिंसिपल जनाब तंजीलुर रहमान तशरीफ़ फरमा है। हमारी इस महफिल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। हस्बे रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से होगा। उसके बाद एक नात शरीफ पढ़ा जाएगा। नात शरीफ के अलावा हम्द बारी ताला, एक नज़म, 2 अंग्रेज़ी की तकारीर, हंसे हंसाने के खातिर लतीफ़े, असातिज़ाए किराम अशार के आईने में, एक मज़हिया खाका, मालूमात यामा, पेरोडी, अक़वाली ज़रीन, 2 उर्दू की तकारीर, एक मज़हिया मशायरा, पश्तो में मज़हिया ख़बरें, और आखिर में 10th क्लास के तलबा 9th क्लास को सीनियरिटी का बैनर देंगे, और आखिर में तकरीर होगा प्रिंसिपल साहब का। तो मैं
سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں 6th کلاس اے کے طالب علم محمود الحسن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. جگہ دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہی خدا تو. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہی خدا تو. پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. حوروں کی نقل ماکن جنت کی طلب ہے. حوروں کی نقل ماکن جنت کی طلب ہے. مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں. مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں. ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری بھی تما دے. ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری بھی تما دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے.
کی رباتے تپسروا پچینار کے تپسروا پچینار کے سنوبر کی رباتے دس پرلی پرنگنوں کے دس پرلی پرنگنوں کے ہر منظر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے چپکم طرف نظر زی چپکم طرف نظر زی لروبر کی رباتے تپغرو کے تپسما تپغرو کے تپسما بہروبر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے تپدشتو پسندونو تپدشتو پسندونو بہروبر کی رباتے دسہرا پلانے لمنے دسہرا پلانے لمنے سمندر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے د چمن پہریو گل کے د چمن پہریو گل کے ہر شجر کی رباتے د پرخے پنرمئی کی د پرخے پنرمئی کی پشرر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے د جماعت پمیناروں کے د جماعت پمیناروں کے پمندر کی رباتے رباتے پ محراب کے رباتے پ محراب کے پمنبر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے پسحر کی رباتے مازیگر کی رباتے هغه ورته ویلي چې ته لمونځ شروع کړه صبحۍ سره پاڅېدو لمونځ یې وکړلو څه چای څښلې مخه یې مړه بیا لیم ته وې راغلی څه نه یکه معامله خو الټا ده هغه ورته ویلي چې نه ته لمونځ جاري وساته خدای به درې سامه کړي چې یې ماسپښین لمونځ یې کړه ده غوا یې مرداره کړه بیا لیم ته وې راغلی ګیرې ته یې لاس ورچولی چې مولوي صاحب معامله الټا ده هغه ورته ویل نه ته لمونځ جاري ساته خدای د خیر وایي مازدیګر لمونځ یې څه کړی وضع یې مرداره شوي ده خو دې ویلي چې یا درته ټول مال ختموم یا درته لمونځونه ختموم ماښام ټیم شوی یا ځوان نه و شوی کچکای بغېدل کچکي د دې چې نور مو په لمانځه مړه کړي تو ته که استنجا وکړه ته مړه نو اوس زه دعوت درکوم Principal, respected teachers, honorable guests, and dear companions, Assalamu alaikum. The title of my speech is The Qualities of a Good Student. A good student is one who is fully conscious of his duties and responsibilities. He knows that the students of today are the leaders of tomorrow. A nation can progress if the students have high ideas before them. Therefore, a good student tries his level best to get good education and to prepare himself for shouldering his responsibilities in befitting manner. A good student believes in simple living and high thinking. He is fearless and bold enough to face the trials and hardships of life. A good student lives in accordance with the rules of conduct and discipline. This is the time of life when the foundation of character is laid. It is said, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. He must follow
the rules and regulations of the school and obey the orders of his teacher. He must respect and obey his parents and elders. A good student selects his friends intelligently and wisely. He avoids bad company. He knows well that a single rotten apple spoils the whole basket. A good student takes keen interest in his studies. He is regular and punctual. He knows well that his time is very precious, and as such he never wastes his time. He always works hard and tries to get good position in the examination. A good student has good habits. He is sincere and sympathetic. He is truthful and trustworthy. He serves the humanity. He shares the worries and other problems with the members of his family and all concerned. It is a fact that such student can help the nation in achieving progress and prosperity. Therefore, I brotherly request to all of you that try to achieve these qualities for better of the entire humanity. Thank you. Assalam. नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। हैया अलस्सलाह की आवाज जब सुनो, चल दो नमाज के लिए हर काम छोड़ दो, चल दो नमाज के लिए हर काम छोड़ दो। आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। बता दूं कैसे मिलता है क्या क्या नमाज में, हदिये के रब से मिलता है बंदा नमाज में, हदिये के रब से मिलता है बंदा नमाज में। आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। तो तुम सबको प्यार से दावत नमाज की, डालो तुम अपने बच्चों को आदत नमाज की, डालो तुम अपने बच्चों को आदत नमाज की। आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनों, आ जाओ मोमिनों, आ जाओ मोमिनों। Willkommen, sir. Ja, sponsor, willen jullie troggelen? استاذ بس تمر قصتي بدورة الصغار انا غامش نلي هو زوري دي كسكول ده درت زوري دي. استاذ شو دي خواج شنو غايق كينا بس بيا بوقت لي اساس. يس سر وعلیکم السلام
السلام حاجي صاحب څنګه خیر ده جوړې رډي څنګه راغلی دا بچا مې وختي نه غره زر مغه مې وسره ده چی شي کول ویل غیر زرو مو کوټې نه وغالي کګال م کړاو نو کاغذ ضروري ده که سکول ته راتلل ضروري دي اسکول ته راتلل ضروري دي خو پیدا خو نه کوي ویلي بار دې کګال کې بوزا ځو چوالي نو موږ ته سکول کې بوز نه خیو کګل خو ته نه خیو موږ ته ساينس خیو جو څنګه جکیږي څنګه جکیږي دا وخته مو سره خره پیسې نشته به جوړ ته چي ته نه کړو نه نو تو سبق کې څنګه دا سبق کې نه لایق ته پسټر صاحب خو بس اندورا گزارا اور سره ته بیا سي کتر تستو اته تیوري به مو کو بس بیا سکول ته رستوي خټیک شو ماستر صاحب بدلچا چای واس کوي کنه نه بدلچا سکینه سر نماز سے نما یس سر سکینه زه تخاین نما مدا صاحبزادہ ڈاکٹر جلیل الاسلم الجیلانی چشتی صابری اشرفی سمنانی المعروف افریدی بابا سرکار صاحب دو ایمان نماز کنا سر نماز کا سم ریل گھوڑ تھا تعلیم ایل ایل جی کړیا سر بلجی چی شي ایل ایل جی دو ځوان ته تعلیم دا کنه دې معنا دا لوک لا پنګه ګرځیدل کا ته کټګر سکول نه راغلی کا ها اوس به ته پوهه ته کس والا پڑھاویا 170 270 17 25 25 45 بس تو تب آپ لوٹتا میں کسی اسکول کا مسئلہ والے ڈاکٹر بونے جوڑ کیا ڈاکٹر میں مستطاع انجینئر یہ نہ لائے گا السلام علیکم ماسٹر صاحب وعلیکم السلام څنګه خیر هاي جوړې ټیک ټاک سور کې څنګه روغلی دته چالو چې سکول لا پیغام راغلاو ته بچی د پیس نه راوړه ऑफिस रबड़ी के ना वेले न रबड़ी फीस दरोबड़ी के او ना دو خبر سعید ماسٹر صاحب خو دې چاله ته مو دې میاشتې کې د شکافت یا بدای میا نو بدای مو کچھ شي جوړش والا بدای مدینه جوړه چې ادي مو جمع کې دې نه پوسا ها او مو هغه پټی د گاډي هغه مړېږي هغه ولا مو مړېږي هغه مو ولا مړېږي دې کې بدای وغه خاط خاطر شي ته سړیا لوړو بچا کوی دا بدای لاندې کوي نه ماسٹر صاحب دو خبرې ما کوه سړی خو پرېږده چې چرګې چې چا پرته سلام کوي او بله دې ته چالو ته بل ټیکل تان کړي او دو د خدای مو ته ډبکي کې گیر کې چې دې ته زور میک بتاړه واخره بچا کوی بدای لاندې ماسٹر صاحب مو دې نه ځه او کچه د لاګي ورونګ د لاګي اغواز د لاګي خاص د لاګي ته تارو ولا ना ना इच शमाने लगी मेरे बनिया बहुत ही हाँ वो करो जो पास ना बात करना जो वो तो कैसे करना तो उस जोन तची शे ये ली नदी ये ली बता न लाए के तकड़ा है कि तू जा चोक दा دا بیا ته پیجزم چوکو ترغه مشتریو یس سر هغه څنګه مشتریو څنګه مستری وو مو د استاد کې ځم پاکستان نه کړه خود ما کول مشتری یا جوړ کړه خدای نه کړه نو سر هغه پاکستان انګریزانو نه ازاد کړی هغه پاکستان بنی دا مو د استاد غلط کړل کینا پیروزای چوک دا ته دا وې ته بارون څنګه وریږي ناز درته نسبه ده داسې وریږي د لکه اسمان ورشي که نه یو دا سپین او یو تور دي د سپینې نه ډور نه په کور خو ته کله دا تور او رشي که نه نو دغې نه بس بیا ډارېږه ورپوړه چوک ده ته دا بیا د نیوټن چوک ده نیوټن ها استاد غای مصیبات او فزیکس کې نیوټن بایولوژي کې نیوټن کیمستري کې تانګ شونه نزدا وناره ورځه په نیوټن ور ورځین وناره ورځه په کنټینر چوک ده خواهی پستاش کن کنه ته دا بیا د دومره چی زیات ګرون دي مونی پلو چرګا
Pilar. Oye. Vicky. Gary. Uriji. Biryani. Kimo. Jorge. Shuri. Lugon ul kitengi. Lugon am sada. Fantasil chukda. Da avea multe sucoană wănițu, vă vorbim că na, dar poți veni să te luăm din vorbim. Da, și poți să părioane, dar rigi una dată na uăr. Poți părion legi să dai să ca azi mă chiti gravitational force, iar e vagina luăm din vorbim. Ha, u khabar. Shunda chukda. Da avea că cum eu calea dată urna, wazi iar de ridi că una, wazi iar de ridi. Atorode जाता काटी तरफ से पहले बता डिरे रोटी कबार सर दसिया डिरे तरफ Shabash, very good. Urcoala, poate ta. Da avea aga cum eu doi de sorti be maksada jagri ki. La bogora. Very good, watch out. Itu dia poate. Da avea zuravar să ai ciucda. O să fie ce de șoc. Ciucda zuravar să ai ciuc. Doile că habarul n-au hatu agare, ha? Where să vai? Select ai oare să vai șaba? Quality. Uru. Mira. एक मिनट सर Yes, ठीक शोले का. या साहब अभी मुश्किल हो Ce de păreli upăru? सरकुल खान Curhan ce ședi? सरकुल खान मजाक कर रहा पार्क मुहन्नस ऐसे सवाल लगवाना Da mă tă sual mă de napolu să zuravar să ai ciucda. सवाल के मुखाल को प्लोर नहीं हुए सर खाल बोल Tă urcoria poza. Da mă ce o ligălu? Tak, tu. Ne laica tacat vară. Tena. Tu zi poza. Da ce și? ये एक कुत्ता बच्चा है ये एक कुत्ता बच्चा नहीं है, ये एक किताब का ये एक किताब चाहे ये ना कंटेनर तो कोचा दची शे dank ना दानक Cântățile poza. De ce? Cina paha Cina piesa nia de laica. Do cina năcea. Do cina năcea. Aga baltea kia. Va us to să zihan ki cum suolița păhtănvi. Ustos, era da gudar da englesi senior. Gudarta? Gudar diji sha. Asliya khaduna godi. Ha us shwagati to water supply scheme. सर Ha. मुझे बहुत इंग्लिश टीच नहीं है Mula bokta. यस सर Mula garden. Sir, Ha. run with English किती? Sandita. Water vibration. Sir, Ha. हाथ रटा गया कि तरी पड़ गया इंग्लिश. Idi da English da sira hai ke na?
دای تعریف شو danger is going to tell خطرہ ټل تلوړه پاکستان کې چې په ترکۍ روان پاکستان کې په ترکۍ قرضې اشتو چیته اشتو زه ته خاين کېنه یاره دې اشتو به سموته والې تفاره یو د شواله داسې چال وو چې یوړ کړي سخت بیمار وو ان یو ترغلیا د بچی چې خو غوړی نه چې سور انور بنوي چې پټی کېل وته د غړی بیا ته څو میټه بعد رغلیا چې بچی چې غوړی چې تو منی وب بنوي چې کسي وسی تبا کام شول صحیح شو دې ټیم کې دیو مرګر روشي مرګر روشي هغه دوی چې طبيب د ترولن ک ډاکټر د ترولن چې ک طبيب در ترو وستو خو خاده خبر شم خو ک ډاکټر در ترو وستي دي کې بیا دوی خبرې دي یا دا چې ډاکټر به مته یې انجکشن لګي او یا ورته شربتونه رکی چې که شربتونه روکو خو خاده روغ بشم خو که انجکشن ورته ولګولو چې دې کې بیا دوی خبرې دي یا دا چې انجکشن یې واجب نه خو بیا چې زه روغ شم او یا به مړ شم خو که روغ شم خو خاده خو چې که مړ شم نو دې کې بیا دوی خبرې دي یا دا چې مو به خخی او یا به مو وچې سره ته غورځي خو چې که خاغي کوم خو خاده روغ بشم که خاغي کوم خال مردگون خخی خو چې که وچې سره ته وغورځول نو دې کې بیا دوی خبرې دي یا دا چې درنده بروشي چې مو به وخوري او یا به چې ورغون روشي غوښې بر نه وخوري او ډوکې به پوتې شي چې که درنده روغله زه یې وفنم خو صحیح ده خاتمه خبره ده وایي که ورغون روغلو غوښې نه وخوړی او ډوکې پوتې شي نو دې کې بیا دوی خبرې یا دا چې هغه ډوکې بیا هغه ځای کې چې یری شي او یا به کباړ ولا روسي یا یوسي خو که هغه ځای کې یری شو خو ښه ده ختمه خبره ده یری به شي خو که کباړ ولا روغلو یوړو نو دې کې بیا دوی خبرې یا دا څه ای کباړ ولا باغ یې استونه یوري ولا منی خرڅي او یا به سبانه ولا منی خرڅي خو که چې کباړ ولا منی نه سبانه ولا منی خرڅ کړ که استونه یوري ولا منی خرڅ کړ خو خاده چو فاصل بر منی خشي خو که سبانه ولا منی خرڅ کړ چې دې کې بیا دوی خبرې دي یا دا څه هغه به مونږ مخلص بن جوړي او یا برنه جامو صابون جوړي که جامو صابون نه جوړ کو خو خاده چو جامې بر منی سپوشي خو که مخلص صابون نه جوړ کو دې کې بیا دوی خبرې دي یا دا څه صابون به نر خري او یا به خځه خري که نر وخستو خو خاده غان نر د ځان نریم که خځه وخسته بیا دې کې شرمې ویلیا استاد مو برادر وایي چې کله ور راشي کنه به چټای ده دا نو دوه مو چیتا نه کوي نو دوه اوس خبرې مونږ نه دی وریدلی استاد سپورټیر ده زواره پتا مو تور کې پیدا ده عزت ناب مہمان گرامی اور پور جیسے معصوم ساتھیوں السلام علیکم آج ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ آئٹم اساتذہ اشعار گہینی میں پیش کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گا حاجی شیر محمد صاحب کے اعزاز میں تترے غریم بخفل وجود کی نہ زائے گا تترے غریم بخفل وجود کی نہ زائے گا اس میں ہم کو جبل جبل سکندر پروت ہے خالد منیر صاحب کے اعزاز میں تب زما د شخصیت پیژن گلی سے اکڑے تب زما د شخصیت پیژن گلی سے اکڑے ته چې پخپله خپل ځان پخپله نه پیژني پرنسپل تنزیل الرحمن صاحب کے اعزاز میں چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یم پښتون یم عبدالعزیز صاحب عبدالعزیز صاحب کے اعزاز میں شعر یہ لوگ سر و سنوبر کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ سر و سنوبر کا ذکر کرتے ہیں یہ استعارے نہیں حسب کا دکامت دوست عارف اللہ صاحب کے اعزاز میں مادہ احساس دزڑ ازار وانہ خیست مادہ احساس دزڑ ازار وانہ خیست مادہ ضمیر کا تل تنر ونہ مشتاق صاحب کے اعزاز میں ہم بھی ٹوٹ کے روئے نہ کبھی کل کے ہن سے ہم بھی ٹوٹ کے روئے نہ کبھی کل کے ہن سے
رات شبنم کی طرح صبح ستارے کی مثال. مولانا شمس الحق صاحب کے اعزاز میں زما دلاس ورغوی نه وتلی د سپګمۍ زما دلاس ورغوی نه وتلی د سپګمۍ د زکه نیم اسمان ته رسېدلې د سپګمۍ. احسان صاحب کے اعزاز میں تم تو ازل کے دیوانے اور دیوانوں کا شیوا ہے. تم تو ازل کے دیوانے اور دیوانوں کا شیوا ہے. اپنے گھر کو آگ لگا کر روشن چراغ کرو. پرنسپل انعام اللہ صاحب کے اعزاز میں تکلگ عرش نشیر کز نما بحلوینی تکلگ عرش نشیر کز نما بحلوینی غرد سرخ و دریاب ہمی والی کرتا. ابراہیم صاحب کے اعزاز میں شعر. نن ورځ می مګوره چې نه لرم ډیوه په کور کې نن ورځ می مګوره چې نه لرم ډیوه په کور کې کړي دي ما هم د سپوږمۍ په زنګانو خوب. ادریس صاحب کے اعزاز میں شعر. زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار بغره کې وبسي بستې وبه. عمران صاحب کے اعزاز میں خوخستا د چې په کوم شکل می غواړي خوخستا د چې په کوم شکل می غواړي زه خو چاته یم ازغی چاته بهاري. محمد عارف صاحب کے اعزاز میں تا ته بخکاره مشډل وډل نه جاڼه سړی تا ته بخکاره مشډل وډل نه جاڼه سړی زه د وختونو ترجمان یم ډېر څه پېژنم. وهاب صاحب کے اعزاز میں د دې اسمان نه به هم دنګ ټوک کړمه د دې اسمان نه به هم دنګ ټوک کړمه که مې وهمونو لږې خپې پرانیستې. سلیم یوسف صاحب کے اعزاز میں مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو. احسان الدین صاحب کے اعزاز میں صرف تاج و تخت ہی نہیں شان شہنشاہی سید صرف تاج و تخت ہی نہیں شان شہنشاہی سید کردار اعلیٰ کا سبب شہنشاہ ہر دل کا. عبد الباسط صاحب کے اعزاز میں که زما د شخصیت حدونه ګورې که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمه. آج ہم آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کرنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں. نمبر 1. دنیا میں سب سے بڑی لائبریری آسٹریلیا میں ہے جس میں 31 لاکھ کتابیں ہیں. سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اونچائی 29,028 فٹ ہے. دنیا کا سب سے بڑا سمندر گودر ہے جس کی لمبائی 47,91,000 مربع کلومیٹر ہے. سب سے بڑا فضائی پورٹ امریکہ کا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ آسٹریلیا ہے جس کی لمبائی 78,92,300 مربع کلومیٹر ہے. سب سے بڑا بری پورٹ چائنا کا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھیل کاشمیر ہے 3,71,000 مربع کلومیٹر ہے. سب سے دریا امیزون شمالی امریکہ میں 400 میٹر ہے. دنیا کا سب سے اونچا ڈیم روس میں ہے جو 1,040 فٹ اونچا ہے. سب سے بڑا آبشار اینڈل وینزویلا ہے 1,000 میٹر اونچا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ڈیم سربیلا ڈیم پاکستان 15 کروڑ 90 لاکھ گز ہے. سب سے بڑی ہوائی جنگ برطانیہ کی تھی. وسلام. آج ہم چند اقوال زرین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے. جب خیرات کر کے جیب خالی ہو جاتی ہے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے. وکٹر ہیوگو. انسان تو وہ ہے جو صاحب علم یا طالب علم ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ. پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انصاف عبادت سے بڑھ کر ہے کیونکہ عبادت کا فائدہ صرف عابد کو پہنچتا ہے جبکہ انصاف کا فائدہ ہر خاص و عام کو پہنچتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ گفتگو کرنا دیوانگی کی دلیل ہے. اور جو چیز اولاد کے لیے بازار سے لایا جائے پہلے لڑکی کو اور پھر لڑکے کو دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے راز میں رہنے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی کا دل خوش کر دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے پاس 2 روٹیاں ہو تو میں ان میں سے ایک بدلے پھول خریدوں گا تاکہ میری روح کو غذا مل سکے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آدمی کی نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی عقل مندی اور آس پاس کو دیکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جس انسان میں علم یا فن نہیں اسے زندہ رہنے اپنے کا کوئی حق نہیں. ہر فرد سنسر. عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حل وقانے سے زیادہ آسان ہے. حضرت فیصل. محبت میری زندگی کی بنیاد ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو عبادت میں لگے انہیں عقل مل گئی اور جو کتابی علم میں مشغول رہتے ہیں وہ جھگڑوں میں پڑتے ہیں. او دا گزگزای څوک وای؟ وهاب صاحب. اوئے ہے کہ کیا منی ہے چاہنا تو بول دمے بول کہ کیا منی ہے ابالنا. پلیز می اٹینٹیو. مجھے دودھ ابالنا ہے. خالد منیر صاحب. A square plus B square plus whole square. Answer surah شو؟ یا مڑا دے کتابوں والا غلط. ٹیچنگ په دوران کې ما خبرې نه غواړم. سبحان صاحب. What are chemical combinations? For example, مصر دا atom دا او دا atom. دوستا خوالا کی ملو شی چه جوڑ شو atom باپ. شیر ہے جی. ذکیرہ فرخانہ روشا ویلی ترانا تکرا ڈیریو کنا روشا کے دور تکرا عشاء موالے کا. نعیم صاحب. تو صبح دختر اپنا چاکے وائے دختر اپنا باوائے شور کو جڑاوائے او پورا بدی ڈاٹا نہ شاید زین جانا کی بدت سر مو بو اخپالی ڈپٹائی لائے گو. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. عزت مآب جناب پرنسپل صاحب, قابل قدر اساتذہ کرام, معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. مجھے وہ دن یاد ہے جب میں یہاں آیا تھا. نہ کچھ جانتا تھا اور نہ کچھ سمجھتا تھا. روایت دنیا سے نہ آشنا اور اسلوب زندگی سے نہ واقف تھا. گاؤں کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جینا میرے لیے ایک کٹن مرحلہ تھا. سیاسی, سماجی, معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں سے بے خبر ایک خودغرض زندگی بسر کر رہا تھا. جناب صدر, یہاں آ کے میں نے زندگی کا ڈنگ سیکھا, زندگی کے ہر پہلو کا مشاہدہ کیا, اچھے اور برے کاموں میں تمیز کرنا سیکھا جو ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے. یہاں ہم نے نہ صرف زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا بلکہ زیر زمین پڑے ہوئے پوشیدہ چیزوں, دامن کائنات میں بچھے ہوئے مختلف اشیاء اور ہوا میں مختلف نوع کے گیسوں کے متعلق مشاہدات اور تجربات کیے. یہاں رہ کر ہم دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کے رہن سہن, رسم و روایات, انداز زندگی اور دوسرے مختلف قسم کے معلومات اکٹھی کیے. ہم مختلف ممالک کے قوانین, ان کے جغرافیائی, سیاسی, معاشرتی اور معاشرتی حالات سے روشناس ہوئے. ان تمام باتوں سے واقفیت اس دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے. اور سب سے بڑھ کر یہاں مجھے والدین جیسا پیار, خلوص اور محبت ملا جو اس ادارے کا مرہون منت ہے. جناب صدر, اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے, کیونکہ ہم ایک ایسی روشنی کی ارتقاء کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جو انسان کو جاہلیت کی کیچڑ سے نکال کر انسانیت کی فرشیلے راہ پر گامزن کرتی ہے, جو انسان کی آنکھوں میں دیکھنے, کانوں میں سننے, زبان میں بولنے اور دماغ میں سوچنے سمجھنے کی ایک ایسی حقیقی اور پائیدار مشین رکھ دیتی ہے جس کے بغیر جدید دور میں زندگی گزارنا حیوان جیسی زندگی گزارنے کے مترادف ہے.
آخر میں بالعموم اس ادارے کے تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ایسی عزت بخشی جس کے ہم قابل نہیں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ دوستی تا حیات چلتی رہے گی۔ بالخصوص اساتذہ کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے جذبے، پیار، محنت، محبت اور لگن سے ہماری روحانی پرورش اور ذہنی نشوونما میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پرنسپل صاحب، انتظامیہ اور اساتذہ کرام نہ صرف ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے بلکہ ہماری روشن مستقبل کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے۔ اور میں ان کے لیے شعر پیش کرتا ہوں۔ تمہاری بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں، تمہاری بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں، تمہیں بلانے میں شاید ہمیں زمانہ لگے۔ والسلام۔ اهلا وسهلا مرحبا مرحبا. جبيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه درغلم المنو شکریا بسه دکاو سلیا سارو فاریغو نو مشاعرې ته رانادل تاسو ته پته ده چې نن د لسام کلاس هلکان دې ادارې نه د عمر دپاره روان دي نو موږ ډېر خوشحال یو چې لس کاله هسې زموږ دماغ خراب کړو نه یې په موږ چای وڅکلې او نه یې په موږ باندې روټۍ وخوړله د خوشحالۍ زیاتولو دپاره موږ یوه مشاعره ټاکلې ده په دې مشاعرې کې موږ سره ډېر مشهور او نوموړي شاعران شامل دي توربان بل ټاکره صاحب چې نوي دیني نه راغله ده خټین صاحب چې بټخیلې نه راغله ده واسکټ مت خان سپلای صاحب چې بلندخیلو نه راغله ده شمشدین ټکلا صاحب چې سمرای خمرای نه راغله ده خشخش خان زیرګلک صاحب چې د عربو خلیج نه راغله ده عباد خان ربلین صاحب چې په ګټو نه راغله ده زبان خټو صاحب چې چرګانو میلې نه راغله ده او زه مکمل ګوګو چې مرنډي کاسې نه حاضر یم د مشاعرې صدارت دپاره موږ سره توربان بل ټاکره صاحب چې نوي دلي انډیا نه راغله ده دعوت ورکوم چې خپله چوکۍ د سنباله يا اتصلان يا شيء متعذب او مهمان خصوصي دپاره موږ سره ډېر دروند چې بټخیلې نه ډېر په تکلیف سره راغله ده خټین صاحب نه ما پیش کوم چې ښه د خپلې چوکۍ ته راشي زه د سنې بازار کې نه یم ورمټه کوه زه د سنې بازار کې نه یم ورمټه کوه د مجبورۍ نه په لټرین کې وسار شوی یم د مشاعرې په آغاز کې زه خشخشخان زیرګلک صاحب چې عربو خلیج نه راغله ده د دعوت ورکوم چې خپل ترسکون شعرونه د پیش شي خشخشخان زیرګلک صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د مهماني خصوصي او د سطح ډېر شکرګزار یم او دغه ټولو خیرانو شعرونو ډېر شکرګزار یم او زه د مکمل ګوګوشتو صاحب ډېر شکرګزار یم چې زه مشاعرې ته راوختلی یم او ډېر قیمتي وخت یې خراب کړو نو زه به تاسو مخکې څو شعرونه وړاندې کول غواړم امید ده سبا هم وشي. ای چې راځئ ملګرو نن مې یو کټمن لیولی دی راځئ ملګرو نن مې یو کټمن لیولی دی لاندې ته د کټ مې ډېر په چل نیولی دی مهرباني پولیس نه نه یریږي اوس یې فوج ته ورکومه پولیس نه نه یریږي اوس یې فوج ته ورکومه د شپې مې په خپل کټ کې لکه خل نیولی دی مهرباني ما خپل ځنډ ګروم او یې که سپږې وخوړم ما خپل ځنډ ګروم او یې که سپږې وخوړم لکۍ نه مې قسم دی په توکل نیولی که ډېر یې زیړ ګلک زه پختۍ ته وچیچلم بل ټاکره صاحب شعر عرض ده که ډېر یې زیړ ګلک زه پختۍ ته وچیچلم دې ځل مې ته خرګه کې مکمل نیولی اوس د عباد خان ربلین صاحب چې به ګټو نه راغله ده دعوت ورکوم چې خپل خوږه شعرونه د پیش کړي عباد خان ربلین صاحب بسم الله الرحمن الرحیم
زه د ټولو شاعرانو شکرګزار یم خو دوی غلطي کړې ده چې ما ته یې دعوت راکړی دی که دوی دعوت نه وی راکړی بیا هم زه راتلمه ستاسو په خدمت کې دوی کې دې عرض کوم نور ستاسو خوښه ده چې خوښېږي مو که نه مو خوښېږي بازار ته لاړم سودا دپاره بازار ته لاړم سودا دپاره هلته کې ما نه 4 روپۍ پټې کړې جماعت ته راغلم اعلان مې وکړو جماعت ته راغلم اعلان مې وکړو راوتم چا مې سپلۍ پټې کړې کتاب مې نه و زه استاذ ته راغلم کتاب مې نه و زه استاذ ته راغلم چې بیا ورتلم چا مې کپۍ پټې کړې زه ربړین پوی نشم غصې کې ومه زه ربړین پوی نشم غصې کې ومه ما د تنزیل سر نه جوتۍ پټې کړې اوس زه شمس الدین ټکله چې ثمره خمرۍ نه راغله ده ته دعوت ورکوم چې هغه د خپل خمار شعرونه پیش کړي شمس الدین ټکله صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه شمس الدین ټکله صاحب چې ثمره خمرۍ نه تشریف راوړی تاسو په خدمت کې حاضر یم زه د دغو ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی ما ته دعوت نه و راکړی خو زه راغلم زه ستاسو په خدمت کې یو نظم وړاندې کوم چې عنوان یې دا 1520 امید لرم چې ستاسو به خوښ شي دا چې ګورم خوشحالېږم په خوبونو کې ګډېږم په جامو کې نه ځایېږم ما ته خوږ لکه ممیز دی د دې نوم 1520 دا چې ته راکوې ما ته یا چې زه درکوم تا ته دا چې ته راکوې ما ته یا چې زه درکوم تا ته دا تا کنج کوي ما ته او دا ما کنج کوي تا ته دا داسې یو تویز دی د دې نوم 1520 سم که لیونی وي خپل وي که پردی وي سم که لیونی وي خپل وي که پردی وي ښځه که سړی وي ګیدړ وي او که سپی وي دا د هر نسل عزیز دی د دې نوم 1520 د دې مخ وي او که سټ وي کاره وي او که پټ وي د دې مخ وي او که سټ وي کاره وي او که پټ وي وړوکی او که غټ وي دا په خط که په وسکټ وي خدای قسم دی ډېر رنګیز دی د دې نوم 1520 اوس زه تاسو ته خپل یو غزل وړاندې کوم چې هغه عنوان ده اټۍ د ثبت خان چې لږ سر ور جواد کې ورته ډېر بشي حیران اټۍ د ثبت خان چې لږ سر ور جواد کې ورته ډېر بشي حیران اټۍ د ثبت خان خط پت ورکې په ځمکه باندې پروت وي ټول سامان اټۍ د ثبت خان یوه خواته یې څه کوه شي بلې خواته یې وټل شي ثبت خان خو به پاګل شي یوه خواته یې څه کوه شي بلې خواته یې وټل شي ثبت خان خو به پاګل شي سر ته یې څرمنې دي او مخ ته یې سیکون اټۍ د ثبت خان ککا تی دلدونه کای پړو کړکړې دي دیوالو پرې کړې دي ککا تی دلدونه کای پړو کړکړې دي دیوالو پرې کړې دي ستا ور سره کړه کی ورکی سار دی منګه کون اټۍ د ثبت خان د تور وړۍ پټولو د کنو کې د وتله سنشت ور کې تلا د تور وړۍ پټولو د کنو کې د وتله سنشت ور کې تلا ګرام نه د تلالو ور کې نشته د سامان اټۍ د ثبت خان کی تو دی ربنا او ور کې دی بکسوي هر څه دی پکار دی کی تو دی ربنا او ور کې دی بکسوي هر څه دی پکار دی خدای چې مکمل ګوګیم ډیر وته حیران اټۍ د ثبت اوس د زبان خټو صاحب چې چرګانو مینې نه تشریف راوړی ده دعوت ورکوم چې هغه د ستاسو د خپل ملګبن شعرونه پیش کړي زبان خټو صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه زبان خټو صاحب چې د چرګو مینې نه تشریف راوړی ده زه تاسو ته څو شعرونه وړاندې کوم امید ده چې تاسو خوښ شي چیتا چې خیرات تی تسپیرا پکې ازره هر څومره چې وخوري خو تو بیا هم مراوره خېټې څه کفاره سی کان چې کینم نه ته مخته چې تا ورسي ګیر اوسټرن ونه سي چې کان چې کینم نه ته مخته چې تا ورسي ګیر اوسټرن ونه سي
نرتی جمو کی نه پوهیږم څومره ستری خېټې څخه نرتی جمو کی نه پوهیږم څومره ستری خېټې څخه فارې چې لاړه چې خیرات پکې دې من می پلاوه هي زردا پکې میلاوه هي چې لاړه چې خیرات پکې دې من می پلاوه هي زردا پکې میلاوه هي چې دا چې تم نو ته چاته دې غر سره خېټې څخه فارې چې دا چې تم نو چاته دې غر سره خېټې څخه فارې کلی کی مړه اور واده کا صدقه وستا حال تک شپاوي کلی کی وی مړه واده کا صدقه وستا حال تک شپاوي زینو د خوراک نه خو ته بیا هر وخت خبره خېټه څخه کفاره زینو د خوراک نه خو ته هر وخت خبره خېټه څخه کفاره وسلام ارشاد میدان می خوږي خوراک مې ډېر کړی د نو شنو بیا چې دوای وردا واسکټ مت خان چپلای چې بلند خینونه د شپې پروړه ده د وته کوم چې خپل غزل د تاسو ته پیښ کی واسکټ مت خان چپلای زه بلند خینونه راغلی نیمونه ما واسکټ مت خان چپلای او زه چې کوم مونومانه راغلی دوه ډیر شکریا ده کوم او مو سره مکمل گذشتو او مهمانی خصوصی خټین سیاب او صدر سیاب زه دوی ډیر شکریا ده کوم او مو سره کوم نور پوان شاعران دي دعا ډیر شکریا ده کوم زه تاسو ته یو غزل یم امید ده که خواخ کوم شي کنه مشي خواخه به خپل ذمہواری میا چې کوي ما سره کسی په ټلیفون میا چې کوي ما سره کسی په ټلیفون والله چې ډیر اخلم مزي په ټلیفون وای ارشاد هغه ما ته زما بدرنګ خنګری یادوي هغه ما ته زما بدرنګ خنګری یادوي وای ارشاد زه ورته کوم د پلات پخې په ټلیفون ډیر هله هله وکړو خو ما هیڅ ورته ونه ویل ډیر هله هله وکړو خو ما هیڅ ورته ونه ویل نیکره نه غوښتله چې یعنی په ټلیفون وای ارشاد خدای خودی سر تش مکړه د سپګو نه انیا خدای خودی سر تش مکړه د سپګو نه انیا هسې مې خراب کړې پیسې په ټلیفون کباړ کې بدی هم سپلې سو کوان اخلي دا خو واوره کباړ کې بدی هم سپلې سو کوان اخلي دا خو واوره داسې تیروي چې ورځې شپې په ټلیفون راشه چې بوټان درته پلاش کم بیا بځې راشه چې بوټان درته پلاش کم بیا بځې سر به دې په تیلو خملاش کم بیا بځې اوس چې څوک زه راغواړم دې ژڼې خو ډېر کتابونه هم چاپ شوي دي خو راتلونکو کتابونو کې بینو کا جورابه د بشترو صندوق تیغو موضوع نور رحمان پیکاپا د پرشمی علما شامل دي اوس د دې مشاعرې ډېر ځان پټ پټ لیوانې سپینانې ډېر ټغان د سنډا غنتې روغ خټین صاحب تخوص کوم چې هغه د راشي خپل خیالاتو اظهار د وکړي او موږ ته د رسمون غوندې کلام پیش کړي خټین صاحب ریلیکس زه مکمل گوشتور شکریا ده کوم چې جدید در واغوښتل او زه در بلداګرس صاحب ډېره شکریا ده کوم زه انډیا نه دلته ډېر لارې نه راغلی یم زه خټین صاحب بڼخیلې نه ډېر په تکلیف سره راغلی مو خپل غزل لیکلی خپل چرګ پرې زما چرګه د هیچا نه شرمیږي زما چرګ د هیچا نه شرمیږي زما چرګ هرې چرګې ته تویږي زما چرګ د ملي چرګان خو ټول ترې قربان شه د ملي چرګان خو ټول ترې نه قربان شه نن خو ډېر راته یادېږي زما چرګ کنټاکټ شعر څلور میاشتې لګولي تبلیغي دی څلور میاشتې لګولي تبلیغي دی سهار 3 بجې پڅېږي زما چرګ د انیا په شانې هر وخت غوسه وي د انیا په شانې هر وخت غوسه وي د نیکو غوندې ټوخېږي زما د انیا په شانې هر وخت ټوخېږي د انیا په شانې هر وخت ټوخېږي د نیکو غوندې ټوخېږي زما عادتونه یې دي ټول د زنانو عادتونه یې دي ټول د زنانو چرګو چرګو کې ګرځېږي زما چرګ
کله کله چې په ووی باندې کینی کله کله چې په ووی باندې کینی بیا په کشي نه پڅیږي بدمشي د هیچا نه مني خټینه بدمشي د هیچا نه مني خټینه هرې چرګې ته کړتیږي زمانه اے په شملو باندې مین بلټاکري اے په شملو باندې مین بلټاکري پوزه صفا کا په لمن بلټاکري پلي خیرني پوندي نه پکوي پلي خیرني پوندي نه پکوي نور خو پورا کوي فیشن بلټاکري اوس ها شاعر ته دعوت ورکوم سمور ته په کلونو انتظار کولو دې راتلونکو کتابونو کې کونیا کو درو کلی کې گنجای پیرای راګاډا نسوار پوندي کې وغورځوم متاثرین درشن په قطار کې انډیا مردآباد نن می کلمې ډېرې خوږیږي منګک په نشه کې دی ډېر مشهور دي څنګه خدای आवाज ورکړی دی مغه خدای شکل هم ورکړی د دې پښتو په ادب کې د دې خدمات چاته جوت نه دي انسانان خو پرېږده بلنکوچي او ټیکټرې هم پېژني نو زه اوس دعوت ورکوم توربان بلټاکره صاحب ته نمستے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه توربان بلټاکره نوی انجنیر راغلیم تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم زه دغه مشري والا شکریه ادا کوم مېرمنې خصوصي شکریه ادا کوم او ما په دې یو شعر لیکلی یم دغه شعرونه زه په عرض وارم ټي وي ټلویزیون ریډیو په خبرو اخبار کې هر ځای کې یو شعرونه زه واورم زه دا څو شعرونه ترنم کې پیش کوم زتستا نظر نه پریواته لجم زتستا نظر نه پریواته لجم سمدلله که خر نه پریواته پیلتونه دواړه مې مات شوي دي پیلتونه دواړه مې مات شوي دي کله چې ټیکټر نه پریواته وژنه مې جوړ شوي دا واټل جناک وژنه مې جوړ شوي دا واټل جناک بله ورځ سکوټر نه پرېواته وژنه مې جوړ شوي دا واټل جناک وژنه مې جوړ شوي دا واټل جناک بله ورځ سکوټر نه پرېواته زبرداګه هر سنا پریوازم زبرداګه هر سنا پریوازم سوزاله کا چرن پریوازم سوزاله کا چرن پریوازم والسلام چار غلې اسلمه ته خبر نه ول پسټری ما خو به زړه وای خبر نه ورته سپېږ ما خو به زړه وای نوازه خبر نه ول پسټری ما خو زړه وای اول پسټری ما خو سم مسافر سکاټ مسکاټ شمس اول پسټری ګونه خلې زړه وای دغه نه کو دغه درست سلیمو غنراش ده در من دیمونه